یو سړی حافظ قرآن جوړ نشي نو پکار ده چې محافظ قرآن جوړ شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءالله. تاسو حفظ کوئ که ناظره؟ جواب زر زر را کوئ. حفظ کوئ. حافظان درکې شته؟ کم کم ماشومان حفظ چا کړی دی؟ پاسئ. تاسو پاسئ چا چا حفظ کړی؟ ماشاءالله. کم چې حفظ کوئ دا ودرېږئ. ماشاءالله. تاسو ټول حفظ کوئ؟ ماشاءالله. دا مسلمانانو دا د دین بزغلي دی او موږ تاسو ته بار بار وایو که یو سړی حافظ قرآن جوړ نشي نو پکار ده چې محافظ قرآن جوړ شي. الله تعالی دې اول مونږه حافظ قرآن جوړ کړو، که حافظ قرآن نه نو الله تعالی دې بیا مونږه محافظ قرآن جوړ کړي. راغلي دې مدرسې ته د قاري صاحب محترم سره دا علیشاد بھائی دا ماشومان وګورئ، دا ټول د دین بزغلي دي او دا څو سپارې دي یادې کړي بچي؟ ماشاءالله. تاسو څلور سپارې، تاسو شپږ سپارې ماشاءالله، تا درې سپارې ماشاءالله. دغه نور پکې حافظان دي. دا د دین بزغلي دي. زه تاسو مسلمانان ورونو یو درخواست ته کوم، د دې خلکو سره محبت کوئ. کم چې د دین کار کوي، مدارس دي، علما دي، قاریان حافظان دي، د دې خلکو سره محبت لرئ صرف، او ان شاء الله د دې د وجې نه به زمونږ دا وطن چې کوم دی الله تعالی ګل ګلزار کوي. بچیانو مونږ راغلي تاسو خواله د سوادي فاونډیشن نه، نو چې ستاسو څه ضرورت مې په دې مدارسو کې د قرآن شریف ضرورتي، د قاعدو ضرورتي، د رحیلونو ضرورتي، تاسو ته د چټایي ضرورتي، د بیاض القرآن د ضرورتي، تاسو ته د اسلامي کتابونو د هر کتاب چې تاسو ته ضرورتي ان شاء الله د ایصال ثواب د لپاره به موږ تاسو له مفت راوړو. او تاسو به یو کار کوئ چې کم خلک زموږ سره په دې کې مدد کوي نو تاسو به څه کوئ؟ لږ تیز ووایئ چې په دې کې مرکه تاسو به ورته دوا کوئ. کم خلک چې زموږ سره مرسته کوي د دغه خلکو په دې مرسته باندې موږ یوازې تاسو له نه ټولو مدارسو له ګرځو، هغې کې قرآن شریفونه ورکوو، بیاض القرآن پکې ورکوو، چټایانې ورکوو، دا راهیلونه ورکوو. نو تاسو به هغه خلکو ته څه کوئ؟ دعا به ورته کوئ. الله تعالی دې هغه خلک کامیاب و کامران کړي کوم چې د مدارسو خیال ساتي، کوم چې د علماء کرامو خیال ساتي. تاسو په خپل خپل ځای باندې کښېنئ او استازو قاري صاحب به هم تاسو ته ووایي، خو تاسو به دعا هغه خلکو ته کوئ کوم خلک چې د دین سره مینه ساتي، کوم خلک چې د دې طلابو سره د دې مدارسو سره مرسته کوي. داسې به کوو که نه؟ کښېنئ بچیه، کښېنئ.